د پاکستان کرکټ بورډ دا کارنامه وګورئ چې دا کومه جینۍ چې تاسو له په سکرین باندې ښکاري د دې نوم عالیه ریاض دی چې د پاکستان د ټیم حصه ده. دا وخت T20 ورلډ کپ شروع دی چې دا عالیه ریاض پکې وهاب ریاض په اخر کې په سکواډ کې ورواچوله. پرچی کلاړي ده چې پرچی کلاړي په دې وجه ده چې دا د وقار یونس بابي ده. د خوا کې چې ورسره کوم ملک ولاړ دی د علي یونس نوم دی چې دا د وقار یونس رور دی اور د دې واده د دې دواړو واده شوی دی. دا دواړه ښځه خاوند دي اور په دې باندې د پاکستان د وومن ټیم چې کومه کپتانه ده فاطمه سنا هغې الریډي په دې باندې اعتراض هم کړی چې ګوره دا د T20 کلاړي نه ده دا د T20 پلیر نه ده تاسو ولې T20 ورلډ کپ کې راچوئ. خو وهاب ریاض دا راچولې ده جي. او د کمال خبره پکې دا واورئ چې دې جینۍ سره دا وخت د T20 ورلډ کپ چې کوم دی په انګلینډ کې دی نو دا خاوند چې کوم دی علي یونس دیم ورسره د PCB په خرچه باندې د PCB په کمره کې د کلاړیانو دپاره چې کومه کمره په هوټل کې اخیستلی کیږي نو هغه کمره د علي یونس ته م اخیستلی شوې وه. نو پاکستان کرکټ بورډ آخر سترګې کولو شوې اور علي یونس نه هغه کمره اخیستلې ده. علي یونس د کمرې نه وښکې وروره چې ته پکې د کمې راغلې دا خو د کلاړیانو کمرې دي. او بله دې نه مخکې د بنګلادیش خلاف چې کوم سیریز و د دې جینکو د ټیم بنگلادیش سره اوس ریسنټلی یو سیریز تیر شو چې په هغه سیریز کې عالیه ریاض چې کومه ده دا یو میچ کې پریکټس ته نه ورغلی. میچ نه مخکې چې کوم پریکټس و هغې له دا نه ورغلی دا د خاوند سره په چکر چرته تللی وه. پریکټس سیشن کې همیشه نه وایشتلې دواړه په انګلینډ کې چکر لوتي. بیا چې راغه نو د پاکستان د ټیم چې کومه کپتانه ده عایشه سنا یې نوم دی د ما خیال هغې وقار یونس ته وویل چې دا زه په ټیم کې نه اخلم دا خو پرون پریکټس ته هم نه ورغلی دا خو دلته چکر ورته راغلی خاوند کې دا ماله پلینګ 11 کې مه راچوه. نو وهاب ریاض هماغه دا په پلینګ 11 کې ورواچوله چې دا بیا په 0 آوټ شوه په هغه میچ کې. نو په هغه میچ کې چې دا په 0 آوټ شوه نو هغه د پاکستان د ټیم کپتانې فاطمه سنا په ډریسنګ روم کې وهاب ریاض ته وویل هماغه ټایم چې کیمره کې مغه راغه بحث چې کوم دی کیمره کې م راغلی چې دا میچ چې مونږ بایلو دا به مونږ د ستا د لاسه بایلو. وهاب ریاض ته وویل چې هماغه تا ماله پرچی کلاړي په ټیم کې راچولې ده او صرف د دې پرفارمنس نه دا ما راپاره یو هیډ هم دی په ټیم کې. لکه چې د کپتان یو کلاړي خوښ نه وي او په شفارت باندې ټیم کې وي نه کپتان ته هغه په سر بوج وي چې دا څه دي د سره زه څوک یم دا ګوره څه پرفارمنس د ده نشته که سکلز د ټیلنټ د کې نشته دی دې ماله په ټیم کې راچولی د سره زه څوک یم نو هغه یو خو ګوره پرفارمنس نه کوي یو بل کپتان له یو هیډک جوړ شوی وي. نو په دې باندې د وهاب ریاض اور د پاکستان د ټیم کپتانه چې کومه ده فاطمه سنا د هغې جګړه هم شوې وه تلخ کلامي پکې هم شوې وه. اور بل دا چې کومه ده نو دا خاوند سره چکرې وایي اوس هم په انګلینډ کې انګلینډ کې اوس د ورلډ کپ دوران هم دی یو پریکټس سیشن کې څه نه وایشتلي هلته په سویمنګ پول کې خاوند سره بس چکر ولتلی ده روره او خاوند هم د PCB په خرچه باندې ګرځي روره. دا څه دا د وقار یونس رور دی علي یونس یې نوم دی او بس مزید وروره د پاکستان کرکټ بورډ په پیسو باندې د کلاړیانو کې او پرفارمنس هم نشته. کوس د دې پرفارمنس وې نو که بیا خاوند نه که بیا ځان سره مور پلار هم بوتلې اول ته یې ګرځولې نو چا به پې تنقید نه کولو ځکه پرفارمنس پې کولې. ځکه تاسو به کتلي چې ویرات کوهلي سره خپله ښځه انوشکا شرما ګرځي کار چېرته سیریز وي ورسره وي په ګراوند کې اکثر کیمره کې راشي هر چېرته ورسره ګرځي ای سره پیسه شته وي په خپله خرچه ګرځي خو ان کیس که د انډیا کرکټ بورډ په خرچه باندې هم ګرځي که نه نو څوک پې تنقید نه کوي ځکه ویرات کوهلي پلیر دی ځکه ویرات کوهلي پرفارمر دی میچ کې سکور کوي. نو که دغه رنګ د عالیه ریاض هم یو ښه کلاړي وه ښه پلیره وه سکور یې کولې ټیم ته میچ ګټلې نو بیا پې چا هم تنقید نه کولو. خو له بده مرغه نه ورسره پرفارمنس شته دی نه پکې ټیلنټ شته دی او خرچې یې دغه دي او نخرې یې دغه دي جي.